الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل في أيام أفضل منهن في هذه قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين دا طول بادشاہ دا طول زبردست ها رب العالمين چې تمام کائنات خالق و مالک دے ها الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دے ها رب العالمين چې داغه په صفاتو کې یو صفت فعال لما يريد دے رب العالمين چې سکه سو وخت چې کوي چا سره چې کوي کولای شي د الله رب العالمین نه څوک تاسو نشي کولای او نه الله رب العالمین د خپل عاقبت او د انجام نه ویریږي ذکر رب العالمین فرمایي چې ولا يخاف عقباها الله رب العالمین د خپل عاقبت او انجام نه ویریږي زما محترمو دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي د دیونه دا تاسو دا پښتنه چې رب العالمین کوي او الله رب العالمین چې موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړی دي دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ کوم عمل په دنیا کې کوو الله رب العالمین ته د هغه باره کې پته نشته نه ما محترم رب العالمین فرمایي چې کله یو انسان په زړه کې یو اراده د یو کار وکړي چې هغه نیک کار وي او هغه بد کار وي که نیک کار وي اراده یې کړې وي او هغه نیک کارونه کوي په دې اراده باندې هم الله رب العالمین دې انسان له اجر ورکوي ثواب ورکوي او چې کله د بد کار اراده کړی او ونه کې باغې باندې هم الله رب العالمین اجر او ثواب ورکوي او په دې باره کې هم د انسان نه به تپوس کېږي ذکر رب العالمین فرمایي چې ولله ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله دا الله رب العالمین د بار اسمانونو د ځمکې بادشاهي ده کوم عمل چې تاسو ښکارا کوئ او کوم عمل تاسو پټ پزړه کې کوئ د دې هر یو شی باره کې رب العالمین تپوس کوي خو بیا الله رب العالمین دومره رحیم او کریم او مهربان دی چې د دې خبرې د بیان لپاره مونږ ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی او پیغمبر راولېږلو او دا یې راته وویل چې انسانانو تاسو د دې پیغمبر تابعداري او اطاعت وکړئ نو هر وخت کې به کامیاب او کامران یې دا الله رب العالمین لکونو کرونو رحمتونه په دې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د مونږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات اسماء او احکام د وحدانیت طریقې هغه لارې او هغه طریقې مراته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره مونږ جنت حاصلولی شو او داسې لارې او طریقې هم وښودلې چې په هغې باندې اجتناب سره ځان ساتلو سره
موږ د رب العالمین د قهر او د غضب او د هغې د غصې نه بچ کېدی شو. زما محترمو، موږ چې الله رب العالمین د دنیا کې پیدا کړي یو، نو موږ باندې دومره رحیم او کریم دی، دومره مهربانه دی چې الله رب العالمین دا نه غواړي چې خپل لاس باندې پیدا کړی شوی انسان راوالي او اور ته واچوي، بلکې زموږ د کامیابۍ او د رهنمایۍ دپاره، زموږ د فلاح دپاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا انبیا یې راولېږل، او دې انبیاو موږ ته دا وویلې چې ګورئ اول تذکره الله رب العالمین په قرآن کې اوف کړله چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. الله رب العالمین چې کله اسمانونه او ځمکه پیدا کول د هغې ورځې نه واله تر نن ورځې پورې دا د قیامت دا د دنیا د میاشتې دا 12 میاشتې دي، خو په دې کې 4 میاشتې هغه د حرمت والا میاشتې دي چې په هغې کې انسان کم عمل کوي، کم کار کوي، نو الله رب العالمین د هغې عمل اجر او ثواب دوچنده ورکوي، خو چې کومه ګناه کوي نو د هغې سزا هم رب العالمین دوچنده ورکوي. ځکه فرمایي چې منها 4 حرم، دا 4 میاشتې د حرمت والا دي. 3 میاشتې پرله پسې دي چې یوه تېره شوه او دا دویمه روانه ده چې د حجې ده، او دریم ورپسې د محرم، دا هم د حرمت والا میاشت ده، او یو میاشت د رجب چې هغه د جماعت الاخیر او د شعبان په منځ کې راځي. زما محترمو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل، او دا د الله رب العالمین مهرباني ده چې انسانه ستا د کامیابۍ دپاره ما داسې مواقع فراهم کړي دي چې په هغه مواقعو کې ته خپل ځان د جهنم د اور نه بچ کړه. اوس دا زموږ خپله سستي ده، دا زموږ خپله ناکامي ده چې موږ د الله رب العالمین د ښودلې شوي هغه طریقې، د الله رب العالمین ښودلې شوي هغه کارونه په هغې باندې موږ خپله زندګي نه روانو او خپله پرې روانېږو نه. ځکه الله خپله قرآن کې فرمایي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم، ای انسانانو په دې میاشتو کې په خپل ځان باندې ظلم مه کوئ، په خپل ځان باندې زیاتۍ مه کوئ. ولې؟ لکه د ذوالقعدې میاشت ته تاسو وګورئ، حرمت والا میاشت ده، الله رب العالمین پکې یو نیکۍ په بدله باندې لسچند دغه درکوي. لکه الله فرمایي چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، څوک چې یو نیکي وکړي الله رب العالمین د هغې لسچنده ورکوي. همدغه شان د ذوالحجې میاشت را روانه ده، په دې کې زما محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې 10 ورځو کې الله رب العالمین ته اعمال ډېر زیات محبوب دي. صحابه ته تپوس وکړو چې د الله رسوله لوی عمل خو جهاد فی سبیل الله دی، د الله رب العالمین په لاره کې جهاد کول د هغې نه هم زیات محبوب دی دا عمل الله ته، هغه او د دې جهاد نه هم زیات محبوب دی دا 10 ورځې کې عمل کول. لکه دا نن سبا چې موږ باندې روانې دي، نن 8 تاریخ دی د ذوالحجې، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مگر هغه مجاهد چې خپل لوزي خپل مال سره لګېدلی او جهاد لوزي د هغې اجر او ثواب د دې 10 ورځو نه زیات عملو نه زیات دی. او که داسې نه نور مجاهدین چې دي نو د هغې د عمل نه هم دې 10 ورځو کې عمل د الله رب العالمین ته ډېر محبوب او ډېر خوښ دی. په دې کې الله رب العالمین ډېر اجر او ثواب انسانانو له ورکوي. او چې کله انسان په دې 10 ورځو کې روژه ونیسي نو د روژې اجر او ثواب تاسو معلوم دی چې هر رمضان کې موږ ته د هغې فضائل بیانېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي چې دا روژه انسان زما دپاره نیسي وانا اجزي بها، او زه به د دې بدله ورکوم چې یو عمل بدله الله رب العالمین خپل انسان له ورکوي. نو ستاسو څه خیال دی چې په دې وړو اعمالو باندې به الله رب العالمین موږ له به بدله نه راکوي؟ خامخا به راکوي زما محترمو. او بل دې کې د عرفې ورځ راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې عرفې په ورځ باندې کم کسانو چې روژه ونیوله د هغې دومره اجر او ثواب دی لکه یو کال مخکې ګناهونه معاف شي او یو کال په ایډوانس کې چې کوم را روان دی د هغې ګناهونه الله معاف کوي. ګوره مونږ خو روژو باندې اموخته یو،
د رمضان د میاشتې روجې نیولې دي، هم په یخنۍ کې، هم په ګرمۍ کې، هم په سپرلي کې، هم په بله میاشت کې هغې باندې عادت یو. اوس دې ورځو کې مونږ دا د عرفې روجه چې دا د منګل په ورځ باندې راځي او دې ته د اوس سره نیت وکړو، نو انشاءالله الله رب العالمین به مونږ به د دې اجر او ثواب نه محروموي. زمونږ 2 کالو ګناهونه معاف کېږي. اوس د انسان په زړه کې دا خبر را نشي چې یاره دا 2 کالو ګناهونه کبیره دي. نه، دا صغایر دي زما محترمو. کبیره ګناه هغه صرف په توبه باندې معاف کېږي. لکه کبیره ګناه کم دا الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک جبه باندې مونږ ته بیان کړی دی چې 7 موبقات هلاکونکې بیمارۍ هغه کم دي. الشرک دی، السحر دی، قتل النفس، همدغه شان دی په چا باندې تهمت لګول دي، همدغه شان دی د میدان جنگ نه راتښتېدل دي. دا ټول کبایرو کې راځي زما محترمو. د دې دپاره چې شی دی توبه ایستل دي. بیا د الله رب العالمین خوښه ده که هغه معاف کوي ان شاء غفر و ان شاء عذب. بیا د هغه خوښه ده که معاف کړي او که معاف نه کړي نو څه به درکوي؟ عذاب به درکوي. خو دا صغایر ګناهونه الله رب العالمین په دې وړو اعمالو باندې معاف کوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان اودس وکړي راشي 2 رکعاته لمونځ تحیة الوضو کې د دې دومره اجر او ثواب دی لکه جنت د معراج په شپه باندې جنت رسول الله صلی الله علیه وسلم جلال د خپو کشاره واوریدو. تاسو کو جبرئیل دا څوک دی؟ وای دا بلال رضی الله عنه دی. سم دستی راغی قباء جمعه ته او فرمایي چې بلال کوم عمل کې چې زمانه مخکې ستا خپو کشاره ما په جنت کې واوریدل دا رسول سم نه کومه خدا مست او دس چې حکم سم دستی 2 رکعاته تحیة الوضو کومه ادا غینه مخکې استنجا کومه ځان خپا کومه د امتیازو دغه نه ځان بچ ساتمه. و دغه عمل چې کوم دی الله ته ډېر محبوب دی. دا ګوره ورکوټي عملونه دي. تر دې پوه چې انسان د مانځه نه وروستو سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا 33 کرتې وایي الله رب العالمین د دې ګناهونه معاف کوي. و ان کان مثل زبد البحر، اگر که د سمندر د زګ برابر ولې نه وي. دا ټول صغایر دي زما محترمو. دا الله رب العالمین موږ لا معاف کوي، خو چې موږ به تاسو شو متوجه شو. د دې نه بعد د محرم د 2 ورځو روزې دي، عاشورا په هغې کې هم 1 کال ګناهونه الله رب العالمین معاف کوي. خو دا کله چې کله انسان نیت وکړي دې لپاره، کله انسان دې ته ځان مضبوط کړي چې یاره دا عمل به زه کوم او په دې باندې به ما ته الله رب العالمین سره کې اجر او ثواب راکړي. ځکه الله رب رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، عائشہ رضی الله عنها نے روایت ته فرمایي ما من يوم اكثر من ان يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار. نشته اس یو ورځ چې الله رب العالمین د الله خپل بندگان خپل غلامان چې هغه بندگان دي د اور نه آزادۍ مگر په دې ورځو کې من یوم عرفه د ورځ د عرفه شو دغه اعمال چې په کوم دي کې کله روزه نیول شو هر وخت چې کوم دی الله اکبر سبحان الله الحمدلله دا تکبیرات ویل صحابه وسکول چې کله به د الله سره داخل شي. ابو هريره رضی الله عنه، عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اسی به بازار ته ووتلو اسکار بمنو نو سودا غسل نسه خو صرف دې لپاره به وته چې په زور تکبیرات ویل چې دا بازار کې دا خلک په دې کسب کې باغستلو خرڅولو کې مصروف وو د دین به غافلو موږ به دا تکبیرات په زور هغه ته به یاد شو هغه به راسره شروع کړو. د دې اجر او ثواب زما محترم دومره زیات دی چې په دې کې الله رب العالمین دا انسانان په دې اعمال په وجه باندې نسنه بچ کړي د اور نه بچ کړي د اور نه راوباسي. دا دومره غوره ورځې دي زما محترم، دومره چې کوم دی نو د فضیلت والا ورځې دي، دومره د الله رب العالمین له طرف نه احسان او د نعمت ورځې دي. هغه الله خو په موږ باندې دومره مهربانه دی. خو اوس موږ د خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې زه د الله رب العالمین حق څومره ادا کوم. آیا په لار باندې روان یم تکبیرات ویم که نه ویم؟ آیا په لار باندې روان یم د قرآن کریم تلاوت ځان سره کوم که نه کوم؟ آیا په لار باندې روان یم سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا اذکارو باندې مې خپله خوله
لمده کړی ده جاری کړی ده او که نه ده جاری کړی او که نه شیطان خو موږ سره لګېدلی دی موږ چې کوم دی د سمې لارې نه اړئ سمدستي زموږ په خوله باندې بکواسات سندرې بېهوده خبرې هغه زموږ په خوله باندې جاري کړي او د دې نیکو اعمالو نه موږ څه شی کړي وروستو کې زما محترمو اوس په دې ورځو کې کوم عمل کول پکار دی دا کوم عملونه چې موږ جاري ساتلي دي په دې باندې ښه محنت پکار دی لکه فرضي مونځ په وخت باندې کول زما محترمو سنت نوافل په خپل وخت باندې کول همدغه شانتي ذکر اذکار ویل قرآن کریم تلاوت له وخت ورکول دا ټول عملونه داسې چې موږ کوو خو په دې باندې ښه محنت پکار دی ښه زورنه پکار ده چې یاره الله رب العالمین موږ نه په دې باندې اجر ښه راکړي ولې دا ورځې بهترین یو د کامیابۍ ورځې دي زما محترمو که چېرته موږ په دې کې محنت ونه کړو کوشش ونه کړو ځکه صحابه کرام به څه کول وایي کان سعید بن جبیر رضی الله عنه اذا دخل ایام العشر وایي کله به چې دا لس ورځې داخلې شوې اجتهد اجتهادا شدیدا حتى ما كان يقدر عليه وایي دومره سختي به یې په ځان باندې کوله چې په دې نیکو اعمالو باندې به طاقت هم نه لرلو خو بیا به مو څه شو ناسو طاقت خپل ځان به یې په دې باندې مشغوله کړی و چې الله رب العالمین دا د ثواب او د اجر ورځې ما ته مقرر کړي دي چې دا د اجر او ثواب د ورځ نه زه محروم نشم دغه صحابه کرام دغه پیغمبر دغه تابعین تبع تابعین دغه زمون اسلاف دا زمون یو نمونه و زمون محترمو د دیو په لار باندې چې موږ روان شو نو ان شاء الله کامیابی به حاصل کوو ځکه الله رب العالمین صحابه کرام مبارک فرمای فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا اے انسانانو که چرته تاسو د دې صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان شئ لکه څنګه اعمال چې دیو کړی دي لکه څنګه وفاداری چې دیو د پیغمبر سره کړی ده لکه څنګه چې دیو د الله رب العالمین سره وعده او لوز پوره کړی دی دغه شانتي که روان شئ که داسې ونه کوئ کوشش او اجتهاد خو وکئ لکه حدیث کې چې راځي و یو انسان چې دعا غواړي او په دعا کې الله رب العالمین ته الحاح ډېر کوي لکه تاسو ګورئ دا ماشومان چې د مور او پلار نه څه شی غواړي بار بار ورته وایي بار بار ورته وایي چې هغه نه ورکوي نو یې ته په ژړا شي نو که ژړا نه درځي نو هغه شکل د ژړا خو جوړ کړه که نه شکل د ژړا خو جوړېږي انسان ته که نه نو په دې باندې هم الله رب العالمین دې انسان ته نیکه او اجر ورکړي زما محترمو چې کوم شی دا مطلوب کوي هغه الله رب العالمین چې ګوره دا انسان څه شي مجبوره کو څه شي راوستو دي جماعت ته چې دا ما ته ودرېدو دعا غواړي ژړا نه ورځي خو شکل د ژړا جوړوي او ما نه څه شی کوي زما محترمو غواړي او د عرفې په ورځ باندې حجاج کرام چې کله عرفې میدان کې ناست دي په هغو باندې خو روژه نیول نشته دی خو مونږ چې دلته یو چې عرفې میدان ته نه یو تلي مونږ باندې د دې روژه نیول دا ضروري دي ما محترمو فرض نه دي لازم نه دی خو ضروري ځکه دي چې نیک عمل دی او د دې اجر او ثواب الله رب العالمین خپله ورکوي بل پیغمبر فرمایي چې په دې باندې 2 کالو ګناهونه معاف کیږي نو هر انسان دې سوچ وکړي چې زه خو ډېر زیات ګناهګار یم زما خو ډېر ګناهونه دي چې په دې یو ورځ روژه باندې په دې یو ورځ کې عبادت باندې په دې یو ورځ کې د قرآن کریم په تلاوت باندې په دې یو ورځ کې الله رب العالمین ته سر په سجود او الله رب العالمین ته الحاح وکړو وجاړو په دې باندې زما د 2 ورځو ګناهونه معاف کیږي 2 کالو ګناهونه معاف کیږي دا څومره لوی نیکبختي ده زموږ لپاره او بیا الله فرمایي که په دې خبرو باندې په دې اعمالو باندې انسان مداومت وکړو همیشګري وکړله او په دې باندې شکر ادا کړو نو لازیدنکم دا اجر او ثواب بدله زه څه وکړم نور هم زیات کړم نور به م ورکړم نور به مواقع دې ته مهیا کړم لکه څنګه مواقع زما محترم لکه وګورئ تاسو چې یو انسان نیک عمل کوي قرآن کریم تلاوت کوي عبادت کوي نو د شوق نور هم اعمال ته زیاتېږي ځکه ایمان په دې سره څه کېږي زیاتېږي خو چې کله یو انسان ګناه کوي الله رب العالمین طرف ته نه راځي الله رب العالمین د سر په سجود کېږي نه نو که چېرته هر څومره
په جماعتونو کې درس کیږي، په جماعتونو کې تبلیغ کیږي، جمعې خطبې کیږي، خدا انسان منځو کې اسی هغه ټونګي وایي خپل هغه فریضه انجام کی پوره کی او بس بیا روان شي. ولی چې هغه د نیکی طرف ته چې دنه توجه نشته دی، د نیکی طرف ته خیال نشته دی. او الحمدلله الله رب العالمین په دې دشت کې مونږ لا دومره ښکلې جماعت راکو چې راوته خانم جوړه شو او بر لنټر هم واچولې شو. ان شاء الله کال بعد به دا جماعت الله رب العالمین تیار کړی وي او په دې جماعت کې دروس کېږي. زما محترمو د ماخوستن مانځنه وروستو، د ماښام مانځنه وروستو او په هر هفته کې د حدیثو درس کېږي. خو چې مونږ دې ته نه راځو، دې دروس ته نه کینو، خپل ایمان په دې باندې نه زیاتو، دا خو دنیا فانی دنیا ده. تاسو وګورئ یو انسان دلته ناست دی او چې دی ورنه بهر وته نه یا دیز نه لا پاسېدلی نه یو مرګ پسې راغلی وستا وفات شوی. پرون مې یو ویډیو کتله د شیخپوره کې یو کسو موټرسایکل چلو او په روان موټرسایکل کې چې کوم دی نو هارټ اټیک پرې راغی وستا وفات شو. زه پسې ودرېدو سره یې سره وغورځېدو. دا څه شی دی؟ دا مرګ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د بوټ تسمه نه ده، دا د انسان د څومره نږدې ده، د دې تسمې نه هم دا مرګ انسان ته وایي نږدې ولاړ دی. خو موږ څه شي غافله کړي یو، شیطان خپل هغه محنت په موږ باندې شروع کړی دی، خپل هغه کار په موږ باندې هغه شروع کړی دی. د دې ورځې د فضیلت نه موږ غافله کړي یو، موږ یې چې کوم دی نو وروستو کړي یو. جمعې مانځله هم راځو، درسونو له هم راځو، خو دا په موږ باندې اثر ولې نه کوي؟ دا اثر دې وجې نه کوي چې زموږ زړه صاف دی. زما محترم زموږ توجه دې طرف ته برابر نه ده، زموږ عقیده دې طرف ته برابر نه ده. موږ ذهن کې دا خبره کېنولې چې مړه په جمعې مونځ دی، مونځ مو کو بس الله دې قبول کړي. مړه د غرمې مونځ دی، د مازدیګر مونځ دی، ماښام مونځ دی، بس ومې کو الله دې قبول کړي. دا وایو استپاسېږو، نور توجه نه کوو چې یاره دې مانځله چې زه راغلی یم څه نه راغلی یم، دا مونځ چې زه کوم څه دپاره یې کوم. دا چې الله رب العالمین ما خپل مخې ته ودرېد څه دپاره مې ودرېد. علما فرمایي وایي چې کله الله رب العالمین د کوم انسان نه ناراضه شي، وایي دې انسان نه الله رب العالمین رزق نه بندوي. ځکه تاسو وګورئ دا کافر، دا ملحد، دا چې کوم دی نو مشرکین، دا کفار، ډېر مال الله ورکړی دی، ډېر جاه و جلال الله ورکړی دی، ډېر نعمتونه الله ورکړي دي. د انسان په زړه کې راشي الله دا کافر دی او دومره نعمتونه تا ورکړي دي. خو چې الله رب العالمین وایي ناراضه کېږي نو د انسان نه د سجدې توفیق واخلي، انسان نه د سجدې توفیق واخلي. سجده الله رب العالمین ته نه کوي. دا کافر تاسو وګورئ، دا ملحد تاسو وګورئ، الله ته سر په سجود کېږي نه. الله چې کوم وقت او کوم عبادت موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب باندې جاری کړی دی، موږ ته بیان کړی دی، د هغې نه دا انسان څه شي محروم شي، په بل طرف باندې واوړېږي، بل عقیده اختیار کړي، بل لار اختیار کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شکمن شي، د الله رب العالمین مبارک شکمن شي. او دغه شی نن سبا روان دی. زما محترم تاسو وګورئ دغه لوی فتنې روانې دي، داسې سوالات، داسې خبرې د انسانانو په ذهن کې اچوي چې دا انسان حق حیران پاتې شي چې یاره دا څه شی روان دی. خو دې ټولو نه چې انسان بچ کېږي زما محترم، هغه څنګه؟ هغه دې دروسو کې، دې خطباتو ته په وخت باندې حاضري، دې له ټیم ورکول، په دې سره ایمان هم زیاتېږي او دې فتنو نه، دې مصیبتونو نه، دې د الله رب العالمین نه بېلارې کېدو نه دا انسان بچ کېږي. اوس الله موږ له دومره موقع راکړې ده چې په دې جومات کې موږ ته ماښام یا د ماخوستن درس کېږي او موږ هغه درس ته نه کېنو. الله فرمایي چې لئن شکرتم لازیدنکم. دا ناسته چې شی زما محترم، دا د الله رب العالمین شکر دی چې الله تا دا موقع فراهمه کړې ده او زما دا شکریه دا ده چې زه ورته ناست یم. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به
منځونه ډېر کول، قیام به ډېر اوږد کو، تر دې پورې دا پنډۍ مبارکې به یې وپړسېدلې. صحابه به تپوس وکړي چې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم الله مخکیني رسولي ټول ګناهونه معاف کړي، بیا هم هغه ورته وفرمایل افلا اکون عبدا شکورا، ای الله رب العالمین دومره مهربانیانې، دومره انعامات، دومره احسانات په ما کړي دي، زه د الله شکر ګزار بنده نشم، شکریا ادا نه کړم. دا خو دنیا ماحول هم دی چې کله موږ سره څوک ښېګړه وکړي، 100 روپۍ 100 روپۍ ښېګړه راسره وکړي، موږ څه کوو؟ موږ هغه ته بد رد وایو، هغه ته کنځل کوو؟ نه، بلکې د هغه څه کوو؟ شکریا ادا کوو چې وروره الله یې درسره ښه وکړي، یا ستا ډېره مهرباني شته، زه په سخت وخت کې ته زما په کار راغلې، تا ما سره منډه وواله، او که نه د هغې ته چې کوم دی نو هغه څه وایو چې هغه د هغې ته وینا مستحق نه وي، نه، بلکې د الله موږ سره احسان کړی دی، موږ باندې مهرباني کړې ده، نو د دې مهرباني او د دې احسان شکریه به څه ورکړو چې دې درس ته حاضر شو، دې جماعت ته حاضري وکړو، د دې جماعت په آبادۍ کې، د دې په تعمیر کې خپل 100 روپۍ 100 روپۍ ولګو. لکه زما محترم تاسو وګورئ، هر انسان دومره طاقت خو لري چې 100 روپۍ، 200 روپۍ، 50 روپۍ د الله په لاره کې ورکړي، ځکه دا صدقه دا د هر قسم د ګناهونو، د هر قسم مصیبتونو نه انسان څه کوي؟ ختموي، بچ کوي. نو چې د ورځې مونږ 10 روپۍ ورکو، د ورځې مونږ 50 روپۍ ورکو، دا په خپل ځان باندې کلک وساتو، نو ان شاء الله الله رب العالمین به موږ د ګناهونو نه وبچ کړي. او الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د دې 10 ورځو فضیلت زموږ په زړونو کې واچي، او د عرفې د ورځې د روزي او د هغې کې د عبادت او د بندګۍ توفیق راکړي، او زموږ نیتونه، زموږ زړونه دې طرف ته خالص کړي، او د دې د روزي نیولو اهتمام او توفیق موږ له الله رب العالمین راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. زما محترمو په دې 10 ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین ډېر محبوب ترین ورځې دي، نو په دې کې تاسو څه وکړئ؟ ډېر زیات تهلیل او تکبیر او تحمید وایي، لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، دا هر وخت ویل پکار دي، تر دې پورې صحابه کرام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د تکبیراتو ښودلي دي چې دا تکبیرات وایي. کوم تکبیرات؟ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا، والحمد لله کثیرا، وسبحان الله بکرة واصیلا. اسې په لاره روانې اوزګار ناستې، لکه په خوله باندې ورو ورو مونږ دا تکبیرات شروع کړو. دا زمونږ ملائک چې مونږ سره الله رب العالمین کېنولي، دا زمونږ په نامه اعمال کې لیکي. قیامت پر ورځ به یو نیکۍ ته محتاج یو، دا نیکي به الله رب العالمین مونږ ته مخې ته کېږي، او په دې باندې به الله مونږ څه کړي؟ د قیامت هغه سختۍ نه، د جهنم د هغه سختۍ نه به الله مونږ بچ کړي. خو دا د محنت ورځې دي زما محترمو، دا د کوشش ورځې دي، دې کې محنت پکار دی، دې کې کوشش پکار دی. هسې چې ناست یو د خبرو نه، کنځلو نه، بدو ردو نه، سندرو نه، د چا پسې خبرې کولو نه، که مونږ
دا تکبیرات وایو سبحان الله الحمدلله الله اکبر وایو دا به زمونږ لپاره فائدہ مند ګرځي. الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین په دې له سورج کې موږ د عبادت کولو توفیق راکړي. زمونږ په خلوم باندې الله رب العالمین دا تکبیرات جاری کی او الله رب العالمین د نیک اعمالو مزید توفیق راکړي چې دا غي د سختي او دا غي د جهنم د مونږ سشو په دی باندې بچ شو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر کې نږدې وکړي.